دغه مسله خو مخې ته راله چې د قیامت د وقوع علم صرف الله رب العالمین ته دی. البته د قیامت متعلق بعض علامات الله رب العالمین قرآن کریم کې او جناب نبی کریم علیه السلام مبارک احادیث مبارکو کې بیان کړي دي. دا څومره علامات د قیامت چې بیان شوي دي قرآن او سنت کې، دا مفتی محمد رفیع عثماني رحمت الله علیه په خپل کتاب علامات قیامت کې د هغې بیان او تذکره کړې ده. هغې فرمایي چې دا څومره علامات قیامت ذکر کیږي بنیادی طور دا په درې قسمه دي. یو هغه علامات دي چې هغې ته موږ او تاسو علامات بعیده ویلی شو، دویم هغه علامات دي چې هغې ته علامات متوسطه وي، او دریم هغه علامات دي چې هغه علامات قریبه دي. علامات بعیده هغه علامات دي چې د قیامت د وقوع د زمانې نه بلا موده وړاندې هغه واقع شوي، هغه علامات مخې ته راغلي، هغې ته علامات بعیده ویل کیږي. لکه په دغه علاماتو کې بعثت د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک دی چې دا په علامات بعیدو کې دی. هغه ابتدایي علامتونه چې د قیامت د وقوع د زمانې نه بلا موده وړاندې مخې ته راځي. یا دغه رنګ د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک معجزه د شق القمر چې دا معجزه د جناب نبی کریم علیه السلام مبارکم ده، او دا په علامات قیامت کې په علامات بعیدو کې شمار ده. نو داسې قسم علامتونه د قیامت دا علامات بعیده دي. یا د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک وفات او د دنیا نه رحلت دام په علامات بعیدو کې دي. دویم نمبر هغه علامات دي چې هغې ته علامات متوسطه ویل کیږي. دا هغه علامتونه دي چې دا به په دې درمیاني زمانه کې مخې ته راځي، دا به د علامات بعیدونه څه زمانه وروستو راځي. نو دا علامات متوسطه درمیانه علامات دي، او بیا په احادیث مبارکو کې د هغې تفصیل راغلی دی. لکه علامات بعیدو کې دا دي چې د مور او پلار نافرمانی دا به عام شي، او د جهل کثرت پشي، د امانتدارۍ خیال به خلق نه ساتي. امانتدار ته به خیانتګر ویلی کیږي، خیانتګر ته به امانتدار ویلی کیږي. ریښتونې ته به دروغجن ویلی کیږي، او دروغجن ته به ریښتونې ویلی کیږي. او دغه رنګې د مشرۍ او د سردارۍ ذمواري دا به نااهله کس ته میلاو شي، او د زمانې رزیل بیکاره سړی هغه به د خلکو سرداری او مشري کوي، او په دین اسلام او په شریعت باندې پاتې کېدل به دومره ګران شي لکه یو کس له چې په موټي او په دې لاس کې سکروټه ورکې، په لاس کې سکروټه نیول دا چې څومره ګران دي، نو په شریعت او په دین پاتې کېدل به دومره ګران شي. او د الله رب العالمین نافرماني دا به مکمل عام شي. نو دا هغه بعضې علامات دي چې دا علامات متوسطه دي. او دریم نمبر هغه علامات دي چې هغه علامات قریبه دي. دا هغه علامات دي چې دا به بالکل د قیامت نږدې مخې ته راځي، او بیا د هغې بیان جناب نبی کریم علیه السلام مبارک احادیث مبارکو کې کړی دی. فرمایي لکه ظهور د امام مهدی علیه الرضوان، یا دغه رنګي خروج د دجال، یا دغه رنګي نزول د حضرت عیسی علیه السلام، یا طلوع الشمس من المغرب، د مغرب نه نور راختل، یا د دابة الارض راوتل. دا هغه علامتونه دي چې دې ته علامات قریبه ویل کیږي. او دا علامات چې کله مخې ته راشي دې پسې به بیا اچانک الله پاک قیامت قائموي. نو دا بعضې علامات دي چې احادیث مبارکو کې یا قرآن کریم کې بیان راغلي.